السلام علیکم ملګرو. یو ځل بیا جمعیت علماء اسلام خپل حق ادا کو. د جمعیت علماء اسلام او د مولانا فضل الرحمن صاحب د قیادت لاندې یو عظیم الشان کانفرنس چې پکې د پاکستان تمام مکاتب فکر علماء کرام مشران راجمع شوي او هغوی په متفقه طور باندې دا اعلان وکړو چې د فلسطین په حق کې او د اسرائیل خلاف د جهاد اعلان یې وکړو. وای په تمام مسلمانانو باندې په مسلمانانو حکمرانانو باندې جهاد فرض عین دی چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو حمایت د هغوی مدد وکړي او د اسرائیل خلاف جهاد وکړي، عملی جهاد او دغه شانتي امدادي جهاد، هر قسمه جهاد په هغې کې د حصه واخلي. نو الحمدلله جمعیت علماء اسلام خپل حق ادا کو، مولانا فضل الرحمن صاحب خپل حق ادا کو. وس هغه خلک د ډیچوک پیداوار یا هغه خلک چې د قوم پرستی په لعنت باندې اخته دي او صرف قوم پرستی مخې ته کوي، اسلام یې شاته کړی دی، هغوی اوس هم په مولانا فضل الرحمن صاحب باندې تنقید کوي. وایي غزه تباه شوه، فلسطین تباه شو. نو اوس دوی اعلانونه شروع کړه. نو الحمدلله غزه اوس هم موجود ده، فلسطین اوس هم موجود دی. غزه او فلسطین دا نه ډیچوک دی او نه دا نه زمان پارک دی چې په دې کې به د زمان پارک او د ډیچوک پیداوار وي چې اسلام آباد ته ځي، په 3 ورځو کې یوې علاقې ته رسیږي، ولته چې به ډز وشي نو په 3 غنټو کې واپس لاهور ته را رسیږي. نو دا په غزه کې او په فلسطین کې یوتیان نه اوسیږي، بلکې هلته هغه غیرتمند مسلمانان اوسیږي، هغه د ایمان او د جذبې والا مسلمانان اوسیږي چې تر اوسه پورې ولاړ دي او مقابله کوي. اوس موږ ګورو د پاکستان تمامو علماء کرامو خپل حق ادا کو. اوس موږ ګورو چې د پی ټی آی والا، د نون لیگ والا او د پیپل پارټۍ والا او د قوم پرست پارټو والا چې د دوی په انتظار یو چې دوی به اوس راځي او کله به موږ دا نه وایو چې د جهاد اعلان دی وکړي، بلکې صرف او صرف په دې انتظار یو چې دوی د خولې نه صرف 2 الفاظ ادا کړي، د اسرائیل په مذمت کې او د فلسطینیانو په حق کې. د دوی غیرت به موږ نن معلوم کو، د دوی ایمان به موږ نن معلوم کو چې تر اوسه پورې د یو د پی ټی آی، د نون لیگ، د پیپل د یو مشر د طرفه د اسرائیل د مذمت کم بیان تاسو اوریدلی دی، کم ټویټ تاسو لیدلی دی، دا هغه خلک دي چې کله ټرمپ پاس شو نو دا ټول هلته ورغلي او چمچهګیري کوله، مبارکیانې ورکولې، زلفي بخاري او دغه شانتې نورې چمچې چې اوس ټول په امریکا کې ناست دي او دلته یې چغې د سازش وهلي او کله به نو هغه بې غیرته هغه بړوګان نن موږ ګورو چې څنګه د ټرمپ خلاف مذمتي بیان ورکوي که نه، د اسرائیل خلاف مذمتي بیان ورکوي که نه. جمعیت علماء اسلام او مولانا فضل الرحمن سے او پاکستان تمام علماء کرام حق ادا کو. موږ د علماء ته دوی ته خراج تحسین پیش کو، د دوی جرأت ته سلام پیش کو. کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے، لیکن تکلیف بما لا یطاق تو ہے نہیں. جہاں جہاں کا مسلمان جس جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے. اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے. اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے، یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں. ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں.